یو سړی پر هغه عالي او مدرسه کې ورته ښه درس ملاویږي نه دي سکول ته او که بالفرض یو سړی داسې وي چې درس کې لږ کمزوري او سکول ورته مهیا شي نو خیر دی لاړ شي خو سکول کې دې هم دی داسې کار کوي چې کوشش ته کوي چې د سکول د دې خپلو کشرانو د تعلیم سره اخلاقي دیني تربیت هم شي هلته دې درس و تدریس کوي که نه هم کېږي پکې ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة في الجبة الشامية باب الصلاة في الجبة الشامية منصف جبة شامية کې جبة چوغې ته ویل کېږي او د چوغې خپل قسمونه دي د چا بدل ته ګریوان د مخې ته د چا به شاته ګریوان بعضې به کوله وي لکه زمونږ د دې کوټ چوغې په شان څه به بندې وي لکه د کمیس په شان د چا لستوڼې به تنګ وو د چا به کوله وو لکه اوس ګوره که اوس مختلف قسمونه دي د چوغو څه ته مونږ کوټ وایو څه ته مونږ شیرواني وایو پوه شئ په خبره د چا لستوڼې یو شان دا مختلف وي نو جبه شامیه دا به د شام یو قسم چوغې راتلې او هغه وخت کې د شام خلک عیسایان نو د امام بخاري رحمت الله علیه غرض معلوم به چې خبره ساده شي غرض یې څه دی چې هغه ثياب چې د کافرو د ملک نه راشي نو د هغې استعمال قبل الغسل جایز دی او که نه دی بس نو امام زمونږ د امام صاحب په نسبت مکروه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او ویل دی مکروه دی په نسبت د امام مالک رحمت الله علیه جایز دی استعمال خو په چرته نه هم ته مکروه وایي خطر وته او که مونځ دې پکې وکړو او وخت باقي وو اعاده وکړه او که وخت تیر شو نو بیا در باندې عادت نشته مونږ دې وکړو څوک چې راووایي لکه دا خو مینځلې ده نه او دا کافران خو پته نه لګي لاسونه یې څښاوي ګندۍ هغوی خو شرابونه هم څښي څه پته لګي دا چې ته ګنده او نجس یې ګنده نجس لاسونه پرې والي بیا به څښي نو که وخت باقي وو نو اعاده وکړه او که وخت تیر شو د اعادې ضرورت نشته او په نس دا جماهیرو چې امام شافعي دي احمد بن حنبل او زموږ صاحبین ورسره دي دا د نجاست ظاهري پرې وو نو بیا خو وینځه او که نجاست ظاهري پرې نو بیا پاکه ده اصل په اشیاو کې طهارت دی او مطابق قول صاحبین دي نه پېښې په خبره امام صاحب ورته څه وایي مکروه ورته وایي مالک صاحب څه وایي مکروه او مالک صاحب وایي که وخت باقي مونږ دې پکې وکړو اعاده او که وخت تېرو ضرورت یې نشته او زمونږ امام شافعي احمد او زمونږ صاحبین ورسره ملګري دي چې نه که ظاهري نجاست پرې وو بیا وینځ او که ظاهري جناست پرې نو بس اصل په اشیاو کې طهارت دی تر څو چې ظاهري پسې نجاست دی مفتابع قول صاحبین دارنګه اوس د چین نه جامې راځي چیکټې راځي واسکټې راځي د لندن نه راځي د سنګاپور نه راځي د جاپان نه راځي د هانکانګ نه راځي هېڅ پروا نشته مفتابع قول صاحبین دی او مولانا صاحب هغې وجه دا ده چې دا نظافت او تنظیف او تطهیر دا فطري شی دی او چې یو سړی یو شی خرڅوي نو صفای ساتي داغونه پرې نه پرېږدي صاحبانو دغه مسلک دی او دا یو فطري او جبلي خبره ده یوازې د اسلام سره تعلق نه لري چې هر سړی کوشش کوي چې د نظیف او صاف شی واچو دا د شی خاص کر چې هغې کې دا مشتري رغبت وي هغه پاک او صاف شی وي پوه شئ په خبره د امام بخاري میلان مسلک دا احمد او د شافعي او د صاحبینو ته دي صلاة الجبة الشامية وقال الحسن حسن بصري في سياق هغه جامو کې ينسجها چې نسج کې غیر مجوسیان نسج اودلو ته ویل کېږي جوړول لم ير بها بأسا نبي حسن په دې باب یا لم يرى بها باستعمالها یا بلبسها بأسا وقال معمر رأيت ما أولي الزهري لرا يلبس چې غسل به د ثياب د یمن ما صبغ بالبول چې په بولو برم شوي دا یو قسم بول خو ډېر تیز قارنګ لري او بیا د سارو بول بعض علما وایي چې د ابوالو نه ابوال د ما یوکل لحمه مراد دي او د زهري په نزد پاک دي څه مسله نشته لیکن مولانا صاحب موږ خپل جواب کوو چې ما صبغ بالبول خو بیا به اغوستل پس د غسل نه ځکه چې عاقل سړی عاقل خو څه کوي چې جاهل هم د دې نه ابا کوي چې د بولو بین دي دي انځلې دي نه دي استعمال
یا خدا چې دا بول د ما یوکل لحمه د ظهري په کتاب خبره نشته او یا دا چې بعد القتل امام بخاری څه معلومه چې یو نجس چې په جامه پرېوت او داغ یې ولګاو او بیا د لن شو په جامه او تعویذ له پاکه ده ډېر خلاص وصلى علي بن ابي طالب في ثوب غير مقصور فاق صوبك چې انزل شوی نه و قصار دوبي ته وایي اصل کې قصار قصر سپین رنگ ته وایي دوبي چې جامه ویني نو سپینه یې دا جامه چې دوبي ویني نو څه جلو سره کوي سپینه وي په خوا زموږ په دې وطن کې یو رواج اوس ختم شو دلته موږ جامه واخیسته په دې دغه صوبه څه ته وایي دا اوس د کارخانو نه راځي که نه دا څه ته وایي د دې کډو صوبه وه او دا به مو واخیسته دا به د مالیکو جوړوله نو بیا په دې رزلو کې د دې خپل کاریګرو او هغې له به خلکو ولېږله نو هغې به سپینوله هغه نوې جامه وه وي دا سپینه کړه به یې سپینوله نو د هغې سپینول به څنګه وو هغې به ورسره عمل کو مګله به یې مګله نو چې تا به لېږلې وه یو شان به وه او چې واپس به یې لرلو دومره اعلی خشته به سپینه شوې وه چې د هر نه ډېره مزېدار محتمل صاحب نه دی مونږ مفتي صاحب والد صاحب دا یو ځل جامې راوړې وې نو ما ورته دا څه کوې جامې دلته ورکولې داګي دی ورکولې دا چا له لېږې وي نه وي دا فیصل آباد ته لېږل د مې یو دوست دی هلته سپینه وي اوسو زمانه کې چې سپینې خشتې کې مزېدار نو اوس خو خیر په کارخانو کې سفر راځي نو قصار اصل کې هغه کس ته وایي چې دا جامې سپینه وي خو موږ د دوبي معنا اخلو نو علي صاحب فی صوب او دا صوبې به د ثياب الکفار د بلاد الکفار راتلې پنځلې شوي باندې نو بس دا د شافعي احمد او صاحبین طرف ته امام بخاری میں اعلان دی دو سر پسې دا چې کومه خبره کوو چې اصل په اشیاءو کې طهارت دی تاسو کې دلیل نه راځي او اصل په اطعمو کې اباحت دی تاسو کې دلیل د حرمت دی دا زموږ صاحبین قول دی ها ټوټه راواله ګوره دې نه معلومېږي شاګرد به د استاد خدمت کې ما مخکې ویلم دی ښه او استاد شاګرد ته ویلم شي دا ټوټه راواله او ما نه پټ شو او قودس ماتې کو ها وعليه جبة جوغوى شامية لمناسبة تبع فذهب ليخرج يده من كمها لا سيد لستوني يعني سيداته ما تقول بري لستوني فبركة ونستانغو لستوني لسنا بركة وذا چليوكو إلا دينه ويسا ويجي فخبا لا لستوني بالكل بارك فأخرج يده من أسفلها ما بيبور واجه فتوزع وضوءه للصلاة ايكا وضوءه إذا ذكوي يسوكي بوضوء لغوي محمول ومسعى على خفيه ثم صلى وحديث نريد مسري معلومه شوي شاګرد سره خدمت کول شاګرد ته ویل لوټرا والا او دینه سبا مشوا چې حتی توارا لرسل زمانه مو حجاب طرف ته پټ شو قضای حاجت او جو بشامیه د کافر استعمال او ظاهر متبادل دا چې دا بنزل شي نه ده کوي کې په خبره او که بنزل شي نو بیا په کې اشکال نشته او بل دا چې صورت ویل کېږي بل چاته وباچوي سبب سوال ما تاسو ته ویلو کنه تاسو چا په دې لوټه راځي او بل جایز او ورته اچي هم جایز او که اندامونه ولا بنزي معذور جایز او به معذور مکروه ده شابه دې ورسو تعریف بربرتوب په ما اصل حرام دی او مانځه کې چې دا کتاب د سوالات ته ځکه امام بخاری سوالات راوړل او ته سوالو کې غیره ها سمانا دا خو کتاب اللباس باب شو چې غیره ها دی ولګاو نه اصل د تعریف الصلات او غیرها دا تتمه کوي تکمیل کوي توردن للباب ته توجه چونکی یو باب په راوړو امام بخاری وایي چې دا ستر د عورت یوازې منځ پورې شرط نه دی د مانځنه بغیر ستر د عورت فرض دی او ما تاسو ته ویلو چې کراهیت به په ترجمه الباب کې ذکر کی نو معنا لغوي اخلي معنا لغوي په اعتبار باندې بیا د حرام لمر دی مکروه او تنزیهی او لمر دی تحریمی او لمر دی نو دلته به معنا لغوي واخلوها دلته حرام دي تعريف الصلاه شابه دي قال حدثنا مسروق بن فضل قال حدثنا زكريا بن قال حدثنا عبد بن دينار قال يوم الجمعه عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلمه الله جوړیدا نقول کوي دي سرکاني د کعبه لپاره لبناء الكعبه وقال تملن وكمسينو وقال ابو العباس عمه تريد يا ابن اخي ذات وقال مشر النبي عليه السلام
یو ځل حضرت عباس نه چاته تاسو کو وی انت اکبر ام رسول الله صلی الله علیه وسلم دمه شری کا مشر دی راجیب جواب ورکړ وی انا اسن وهو اکبر انا اسن عمر دې ما زیات هو هو اکبر المشر هغه دی دوه کاله فرق دی ما وتوی ابن اخیر واره لو حللت ادارك کلنګ دې اوس پړ دو وجعلت على منكبك او دا په وګو کې خودون الحجاره کان لاندې لکان افضلو لو لفرت لو كتمني کې جزاء ضرورت نشته بیا او کلو شرطي کې جزاء مقدر لکان خیر یا لکان احسن او وګبه خوديږي نه او عربو بربند کر دې درکا توافونه مې بربند کول په مجلس کې بناستو مجلس کې دونه به وقفان نو دا چې به کو چې دلته به حبوا وکړه النګ د اوس پر د خپل کمیس به کله وکړه نه دلته به حبوا کوله د بجا په خپل بهتاري ده ته پیږي په هغه دا یو ده او کو د سمات له بدو کا ستل کنه دلته به د پرتګونه وست او غبه واچ پروات دا خمقل خاص څه لري کړه دا به هوا ورکول ما كذا قال فحله ربيب فحل اصبر عليه السلام لله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليها فريوت فريحه کې بهوشي پیراله و چې څنګه وسپړ دا داسې کې فريوت بهوشي او چې فريوت وي اداري د پاسه پریواچو فما رؤيا بعد ذلك عوريانا دینه بس بربند نه دی شي نو دی باندې سوال کوه چې دا خو غیر ها طرف مناسبت راغی اوس بلا طرف مناسبت راغی ویږي په فما رؤيا بعد ذلك معلوم شو دینه بس بربند نه دی شو نو دینه بس په مانزه کې او غیر مانزه ټول پکې شامل دي نو مناسبت د مانزه سره دی او دا بل وتر ته متن ذکر شو دینه معلومه شو چې رسول الله مبارک تعالی د نبوت نبیر مخکله عمر کم او د بیت الله لپاره خدمت کړې دي او دینه دا معلومیږي چې دا ګوره په ماشوموالي کې الله پاک په الدسو کې دا وخت عمر 30 کال او څوک چې نه عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کښتا نو دا الله پاک د کشف عورت نشاط دی یو ځل چې تاسو کو ویتا چې تاسو سندري مندري او دا نبوت نمخ کې پالکانه کې تاسو نه جوړی ودا یو ځل په مکه کې وادو ایمارګرو وی چې واده لري ایمار کې ښه اشوان خو کې ویلال وچلالم کې نه ستوډه مراله ولادم او ډول کې نور راغلي خلک په انتظار کې نه استل عزت کې نه استل وجه کې نه استما مال خوب راغی د مراله ډول کې رااله ټول شپوډه کېده او زوده و چې کله هغه پروګرام خلاص شو خلک رخصت ماته امرګو کې پاتہ چې شیخ وکړه شروع کیږي شیخ وی خدای پاک دې په لکاره کې درې ته زور راځي ورته دې غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سره چې په مختلفو سیابو کې د من جواب دا وایي ور دې مو ټولې خبرې راته کوم څه خبره آسان ما ویلي بهتر دا چې سره دې په درو سیابو کې یو پرتوګ یو کمیس یو پټکي یا توپه یا ساده دا ډېره بهتره خبره ده کدانی نه په دوه کې دي یو لنګ او بل ردا یا یو پرتوګ او بل کمیس دوه څو به او کدانی نه په یو کې کول شي نو پرون تیر خبر اورس چې د یوې بیا درې قسمه تیر شو درې بابونه امام بخاری کې یو هغه چې ضيقي لنګي یو هغه چې متوسط دی د ګروچته کوګو سره وکړه او یو هغه چې غټي د التحاق او استعمال کوي او فراشي دا عورت ذکر چې عورت څه ته وایي د استباب کې راوړل نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کې مختلف سیاق ذکر کړي ابو صلات القمیص والسراویل کمیس او سراویل بعض خلک به ټوپه مون بالکل کې اس مسله نشته یو څوک چې کې به ټوپه ورته لیکن مولانا سے اس کو درجه حضرت عمر قول بدل راشي إذا وسع الله فأوسع روان إذا وسع الله فأوسع تخلي قدر وسع دركه تتوفيه ده فرقين بيقول لك الصلاة ذات يوم مختبر بيتوفيه مسكيجي أو كنكيجي ده جدا خبره وكذا كم خلق بيتوفيه مسكي ده بيدا مطلب ني إذا خو په دو جاو مسكيجي نمانگ يم پتوه کې کو ده دي مقصد پر سټوکي نه پټاوي ده مقصد داني دا غي مقصد د ټوپه ته سپک کړي دا لوس سر دا د تخوان ورکول او د تکلیف کفار سره دی ډیر باندې
هغوی ته دا پټکې ښه نه ښکاري، ټوپۍ ښه نه ښکاري، هغوی په دا انګریزي سر افتخار کول غواړي او هغوی ته دغه هیئت د پټکي له غوندې کمزورې ښکارېږي. دغه د پټکي والا او د ټوپۍ والا هغه هیئت ورته هیئت داسې بیکورډ چې ورته دوی وایي سب هلکه څه شی دی زوړ تهذیب ورته ښکاري. د نوې رڼا سره ځان مطابق وکړه ټوپۍ پټکي ته دا بیا پوره د حرام هسې خو بې ټوپۍ مونځ کولی شي، هسې خو په یوازې دغه کې مونځ کولی شي، پتلون کې مې یوازې کولی شي ځه چې عورت دې پې پټ کمیس دې نشته اسمه نه دی چې عورت دې پټ شو. لیکن زه به دا وایم ځکه بې ټوپۍ مونځ کېږي پوهېږې نه کېږي بې سم دغه یو صوبه کې نه دی کېدل په خپل ځای دي مولانا صاحب خو چې کفاره نه دی ته خو د کفارو سره تشبیه کوې ته خو خپل چټوکي ښکاره کول غواړې ته خپل کبر کول غواړې استقبال کول غواړې ته د خو هغه د پټکي والا او د ټوپۍ والا هیئت کمزورې ښکاره کړي. تاسو پوه شئ په خبره مخکې لاړ شوه. کمیس سراویل پرتوب توبان نیکر او جانګې نیکر جانګې پېژنې که نه پېژنې نیکر شو جانګې ورته وایي نامه یې تړي تر کونډو پورې او قبا شو يجب صوبه يعني يوكب كل شيء سؤال يوصل إلى عمر فقال عمر توي إذا وسع الله فأوسعه أخو فراخينه وكنا أو ما بينو كذوة وبيدي وتعليما خلق وتواجه يوكب كي جنوم جواز اشتا لكن جابر يوكل جماعة صيغة الماضية فمعنى هذا أمر صار ليجمع صيغة الماضية فمعنى هذا أمر ليجمع جمع كدي يوستاسو عليه فقبل ذات سياق وطول جانب سياق جمع ہے صوبين ندي سياق جمع لا جمع أقل أفراد دنوحات بني سوري دريلي صلى ليصلي خاص في غير الماضي ومن هذا أمر رجل في إزار ورداء لا في إزار وقميص في إزار وقبائل في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقبائل في صبان وقبائل كورت كرسي في صبان وقميص قال واحسبوا في صبان ورداء هذا فكرة كنين بدأ أدوكي أوهام وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي بن عن الزهري عن سلمان بن عمر رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يجوز المحرم فقال لا يجوز كمين جناتي سراويل جناتي برنس ميلو كنا اگر او یا کمیس چې دا ټوپه ورته جنس نه سر باندې پټي مطلب دا او نه هغه څو مسوا پر زعفران چې زعفران مسکړي ولا ورته یا په ګوډا پوزکا وی ورنه دي ومن لم يجد تعرف فليلبس الخفين مولي رواجي وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين والذين ما يستدلال كل أستاذ غاية الخفين بدي مدار فوقات وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبق المشفى إذا سيدور الناشي محرم نو غير محرم جولي شكنا الله أكبر محرم ملاكي غير محرم جولي شكنا وكميس سراجيل برنص بكراري پرتون دې او کمیسه ته ټوپه پکېدا بورنس کی ټوپه ویلا بورنس استعمال صرف محرم د ممنوع غیر محرم نه دی جائز ذات ټوپه بابا باندې کومه راوړل بس اوس په یو په لږه وې کا چې خبره اسانه شي لکه ځان وې عورت د سړی دغه عورت کم نه ما د تمخې ویلو په تاسو یې ما دغه ټول وجود عورت د حرې سوا د کفیننا او د قدمین وریاض ساته بعض حضرات پکې زهر د کفینم داخلي بعض حضرات اصبعين خير کفین باید چې دا لکونه وګورئ خو خیر بعض علما پکې زهر د کفین دارنګه بعض علما پکې زهر د قدمین او مخلي دا عورت نه بار دی دا عورت دی لیکن زمون فقها پکې زهر د قدمین او ناخلي پرته بوګت ساتي بالکل بوګت ساتي په مانځ کې خلا او دا اني عورت په شان د عورت رجل دی صرف خېټ او ظهر یې عورت او د سړي په عورت کې راوړل اختلاف اختلاف څنګه دی باندې د امام مالک رحمت الله علیه صرف سوقتان عورت دی سوقتان څه دی ویل کېږي اندام مخصوصه مخصوص دا عورت دی او د اول وی يسوق المرء بكشفه سړی د دې په کشف باندې د خفقېږي ځکه وته وایي
د مالک صاحب پنځ صرف سوقتان عورت ته فخذ هم نه دی رکبان نه ده دا یو قول د احمد ابن حنبل دی یو قول د امام احمد ابن حنبل مسلک او د شافعي صاحب مسلک دا چې سوقتان عورت ته او فخذین عورت ته او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په درې سيزونه عورت ته سوقتان او فخذین او رکبتین نه پوه شو په خبره څنګه بشي پنځ د مالک صاحب یو قول د احمد ته او د امام بخاری مې را راځي چې عورت صرف سوقتان دي اندام مخصوصه مخکنه او واستنه او پنځ دا امام احمد او د شافعي صاحب سوقتان هم دي او فخذین هم دي او پنځ دا امام ابو غره احمد ته یو قول دی وسره مالک سره ها تلکه دی پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عورت درې سيزونه دي سوقتان فخذین او بل څه شی دی رکبتین خو یو خبره ده ادا مولانا صاحب چې مونږ وایو چې عورتیت په سوقتانو کې اشد دی په نسبت د فخذین او فخذین کې اشد دی په نسبت د چا اوس فخذ ولی عورت دی د سوقتانو کې هم روایت دي حدیث کې بہت راځي الفخذ عورت روان دي ورته چې جرحت روایت دی الفخذ عورت او رکبتین ولی دي رکبتین مولانا ملتقا د عظم د فخذ دی او د عظم د ساق الله اکبر پیږي دوه اډوکی یو ځای شوی دي یو لاندې د ساق د پنډې اډوکی او یو د فخذ ملتقا زه د پیوس کېدلو د عظم د فخذ او د ساق نو د فخذ د اډوکی تقاضا ردی خبرې کوي چې عورت شي لکه فخذ عورت نو د شر د فخذ شو او هغه اډوکی او د ساق د اډوکی تقاضا ردی خبرې کوي چې عورت نه شي ځکه پنډه ښکارا کوله جایز دی خو عورت نه دا دی نشي څو پکې راځي یو مبیح او بل محرم کوي د ساق عظم ملتقام دی ام پکې دی او د فخذ دی ساق ولا تقاضا کوي عورت نه شي فخذ ولا تقاضا دې کې څه دي شي عورت نو محرم او مبیح یو دی نو چې محرم او مبیح یو ځل ترجیح ورکړو او ور اخف شو په نسبت د فخذ ځکه چې پکې عظم ده فخذ دی پکې عظم ده چا شو او فخذ بیا اخذ په نسبت د سوقتان دا پکې اختلاف د علماء د امام بخاری رحمت الله علیه اعلان مسلک دا امام مالک رحمت الله علیه دا وبه قال حدثنا قتيبة بن ما يذكر من العورة نشوف انه ده لا حديثنا معلوم ده اختلاف العلماء بك قال حدثنا ليس قال عن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتمال الصمان اجتماع الصماء ستوي دوماني لك ما تقول عرب وي حجر الصم حجر الصم غيث وي چې دا څه کلک کانی چې پکې سوري تک پکې نه کلک کانی چې تک پکې نه دډوالې پکې تک پکې نه ریو معنا خدا دا چې سړی دا نه دا ساده تو کې لکه معصوم چې سړی پاغه توبه کې کوي دغه ځان ساده مولانا سے مستدا په مانځ کې دا نه توبه چې تک مخکې بیا لاسونه پورته کې تکبیر تحریمه کې نو غون عورت باندې لکه ذات فلان دکې هغه توبه په فلان نو چته غون عورت ښکارا او که بغیر د منځري چې فلا رضی او تشید له مخه لرا هم هغه سړي په لاس باندې دفاع کوي او پر ښکارا او کني تکلیف په تدیر راغورځي او په تلو کې د سړي چال دی چې دې راسونه راځي چې راسونه دې باندې کله د تکرار نو هغه معنا شي چې په مانځ کې او بیا تکبیر تحریم لا سوچتي او اورت خارجي حرام او کپلار باندې دي او سمخه له درره لو چته نو بیا حرام شو ولا مکروه یو معنا ده او دې تسمع ولي وي لکه دا چې ساده تو په دغه کانی په شان شي چې هغه پکې ساتني مکمل ځان په ساده کې او د اجتماع او سمع بل معنا بلم ده اجتماع کو ساده راچول دي په دا ساده مشترک کول بل دا چې ما ده ته چې د سماتي د بدل نو په نیم طرف به ساده واچو په نیمګه دا نیم طرف به پټو دا نیم به ښکارې ده دا حرام دی بالکل ورپسې دا احتباو چې سړی په یو صوبه کې لیس علی فرجه منه شیء او نیم په فرج د هغې یو شی لاندې اندامونه ښکاري دا ګناه ده هغه احترام ته منع کړی ده ولې اندام دې ښکاره نو امام بخاري رحمت الله علیه وایي وګوره کنه لفظ فرج یې ذکر او فرض ته وایي لفظ فرج ذکر فرض د ویل کې مونږ وایو دې کې حصر نشته
دې کې حصر کوم دا خو د جاهلیت ورځ یو ورځ هم ځکه دا غي ذکر وکړو جاهلانو هم دغه فرجونه ښکارا کول چې ځان ته به فرجونه به ښکارا کول دا غي باندې رد کوي فغیرت کوي فرجونه به ښکارا کول لیکن کوم کې حصر راغلي دي چې بس صرف فرج به پټ ساتي او باقي ټول ښکارا کوي دا خو دا غي رسم ختموي دوسر پسې شه او دې قال حدثنا بدر بن عمر قال حدثنا بكر عن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس او لباس کتاب البيوت کې براشي ملامته څه کوي لګما ته الکه یو دوانه غټه ده یو وړه ده یو د 50 سره بل د شپېتو ده بل د یا ده بل د بیا زه مچله کستر کې پټوما او لاس په لګوم چې په کومه هندوانه مې لاس ولګېد نو په زور زمانه یا په شپېته زمانه د جوالي د خیمار تملیک تمل به خطرین راغی دکاندار وی خدای خیر پکې واچي چې ګوته په وړه کې یا پسخا کې یا په کچه کې او دا بل وی چې خدای خیر پکې واچي چې په غټه هندوانه راشي او د نصری په خیر وروغه دې ته لفظ سماحت دی او نه باسه ته ویل کېږي وجریر دي قدرت اسانه ده وجریر دي چې لکه دا کاڼي به ولم چې په کومه خربوزه ولګېد هغه په 500 ځای که په خاو لګېد او په ټیکو لګېد که په وړاو لګېد او په هغه او په کچاو لګېد او په هم جوالي ده پوښتنه ورپسې شه وان يحتمل السماء وي وان يحتمل في صوب واحد ما هو اللي حتى نساء للجاهلية رسم بختم بشابة وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن جهاد عن علي قال أخبرني عبيد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رأني أبو بكر في تلك الحجة تلك إشارة كم حج تري يا حضرت أبو بكر الصديق أمير حج مقرر نهم هجري واحد نبي عليه السلام قصدا لا كتاب الحج كبراش ولله الله وجوهات يريد يوم يدعى دخل قول بيت الله رب المرتبه وعليه السلام خدا خیر چې اوسه پوری لا خلق ربار نه پورا خبر نه لري اهل مکه هم مسلمانان فاطمه هجره کې مکه فتره لیکن د بار خلق ولا نه پويږي رضا ابو بکر به اعلان وکي چې الله يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان چې آینده کال رسول الله مبارک راځي چې نه بربند کس طواف کوي او نه مشرک دې لپاره په خپل اعلان نور وجوهات احترام شي مؤذنين اعلان دون کې يوم النحر ابو هريره مته تم اعلان کړ مؤذن بمنا دغه خلک وکړه جمعي او دا خلک واپس کړو دلته نه اسلام ورسي چې حج باندې په پس ځکه کانه مشرک او طواف باندې بالبيت عريان دې مناسبت یعنی او طواف بالبيت کا صلات ته طواف بالبيت کا صلات ته چې څنګه طواف د فارا سیاق شرط دي او کشف عورت حرام او مفسد تقریر منظر فارغ حديث كلام طواف البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيها صرف منظر كلام توبة كلام الشرع رديف من الإمام عندنا لكن أبو بكر الصديق لا روته هذا أبو بكر الصديق بطلون قصرة برات نازل أو أغم ذي سر مناسبه نعلي على شاب ما بسكينا سوشا إذا مدينة لبارو باطل أو ذان سبب أبو بكر لا شاب تم وصل مرجرشا أو ذا إلى لنا فجولا فأمرنا حكم الوضع يؤذن ببراءة العديد بين مدينة فقبله أو بيقبل أخا بعده ولا ورقه بذات الله رجع أبو بكر الصديق فلا رأى رسول الله بارد أخي أوازنا هو ويقول يا ريت تجي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر عليه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وزايلانك كم خلق سرزم معاهدة أبا سرزم دي قولي او 50 معاهده نه ده څلور میاشتې ویل کېږي څلور میاشتې کې دنه یا ایمان لري یو باندې وإلا جاء برسالة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك لا إلى نور وما هذه كل دي وقولها ولا يطوف بالبيت عريان شبه باب الصلاة بغير الله ده أصل کې ده حضرت عمر ده قول يوهم پیدا کړي ما بخاري ده هغه وهم ذلك قال ذلك هذا إذا وسع الله فأوسعوا أغنى سبب مشوا إذا جاء دو جابي ونبيو كي ممنوع دي
تدری وینو په دوه کې ممنوع یا ده شو امام بخاری کې نه ممنوع نه دی بهتره ده چې دغه جامې دي ها وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي معاويه محمد بن مسلم قال ذكرت عن جابر بن عبد الله وفي قال في زوج واحد مسلم جابر مخکې چې ودی فلما صدقنا يا ابا بن يصلي ويداوي رداؤه موضوع على المشجب یاد دي مسجب معنا مې پرون څه کړو ګړونج مسجب معنا څه پرون ویل دا ها استاد روډ بغیر دی چا جوړ کړی ډیکوریشن پیس دی پس ډېر مونږ کار خپل زوړ کور کې زموږ ځان نوی کور تم چې مونږ کار راوړل دا پکې ګاروانجونه منګي وکړ پاسه پراته ګاروانجه وته چې وجه تصمیم دې دي پته تا ګول ما خو ونی دي پته نه لګیږي نو دا چې وجه تصمیم موږ څه بیان اوس بوډا ته بوډا وایي وجه تصمیم څه قال ابو عبد الله وحديث بريء فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله لا كني لجابر اتصلي في صوب واحد ويداوك موضوع انا احببت ان يراني الجهال مثلكم فايت النبي يصلي كذا مطلب دا چې دا د صوبې خوشتا لیکن ما تاسو ته وایي چې دا د یو صوبه کې مونږ سره پاره کاو تبا د پاره دې چې دې ته پته ولګي شابه ته شوی بل فقیر څخه دې راغلی څنګه جوالکا پنځه امام مالک او امام بخاری پنځه باندې عورت نه ده ٹھیک شو زمون پنځ باندې د ائمه ثلاثه پنځ باندې فقیر عورت ده قال ابو عبد الله وروى عن ابن عباس وجرى حديث محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة ما يذكر في الفخذ امام بخاری کی صيغه مجهول راوړه د کې اشاره ضعف او ما يذكر او دې کې تدي ويروى لفظ يروى اذا روایت کې يروى د نه پسندیده دي کې يروى نور دا روایت مضبوط دي بالکل مضبوط دي دا په شرط برابر نه ترجمه الباقي او نور دا صحیح روایت وقال انس حضرت انس روي حضر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه ذكر کړو اوس براشي په مسلم شریف کې حصرانه دي ان حصر دي غیر اختیاری کار شوی دی راځي قال ابو عبد الله امام بخاری وی حدیث انس اسند مضبوط ته کوم یو چې حصر مضبوط ته ما سوې په مسلم کې دا حدیث په کوم لفظ سره مستعمل دی فان حصر غیر اختیاری او حدیث د جرحت احوذ ضعیف وتولوه احوذ احتیاط بده کې چې په پټ کا احتیاط ته پټه نه پروانی څه عورت نه دی احتیاط ته حتی چې موږ د اختلاف لري علماءونه نو په حدیث ضعیف بیا به وسویل چې دا ضعیف دی ولې اختلاف موجود دا مطلب څه دی چې فخذ عورت نه لري حسره نه معلومیږي خو یې احتیاط بده کې پټه کده جرحت او دا محمد بن جحش او دا ابن عباس روایتونه معلوم ویل کا مضبوط روایت چې په احتیاط دي محموله او استاد حسن النبي چې تا کوم وي دا محتمل دی او مسلم شریف کې انحصر دی وقال ابو موسى قد النبي صلى الله عليه وسلم ركبته حين دخل عثمان ركبته اسکار نو چې ابو بکر راغم دغه دړې والے ذاته او ركبته اسکار فخذ پټ ګور نو چې بیا عمر راغم دغه ناسي او ركبته اسکار دي چې عثمان راغی نو زړه کې نه تو ركبته نه پټ نو عمر خو جذباتي دی ابو بکر راغی موږ دې څه توجه را نکړه زرالمه هم دغه ناسي او چې عثمان راغی نظر کې ناسي او کونډې دې پټې کړې وی عمر دا هغه یا چانه ولې حیاونه کوم دا اسمان فرشتي دې حیا کوي پوښې په خبر په دې ګوره ویرو بچی دا ودا اورس دی زما چې د رکبې نه مراد کل رکبه نه مراد که کل رکبه ښکارې بیا خو په هغه ښکارې شو دا سلام دې حساب معمولی غوښنه د رکبې ښکارا کېدل او ما خو تاسو ته وی چې عورتیت په فاخص کې دود دی په نسبت د سواتین او په رکبتین کې دود دی په نسبت د چا د فاخذ او مولانا سے دا دود ورته دی وجنه چې روایت پکې دي کړي تا وګورم چې د ستا اډو کې د نبی عورت نشو
دې حدیث ته وګوره بیا عورت نشو لیکن الفخذ عورة لفظ راغلی او دا دې کې د فخذ ډوکې دی فخذ یوازې هغه لوم ته نه وي دا ډوکې د هغې جز دی دې وجې نه موږ لی پکې ابهام پیدا کړ زور عورت شو شابه نازل کا الله په نبی علیہ السلام باندې وحی انزل الله وحیا وفخذه على فخذ رونی د مال د پاسه پروتو نو فقدانه کې دې بربند خاصه څو پکې دا پس خپل درو شو په ما حتا او يريد ان ترد فخذ جمال الدمال شي ورکه نبی فخذ عورت نه دي یعنی عورت مسکول کو ګناه ده اچھا تاسو ته د ګوتیا وسه ګناه ده کنه دا فخذ بیا ولې مصدر کوي جواب ته کومه نه سوءتين مسکول ګناه ده او فخذ مسکول د ثوبین پورته جهیز وجه سره وجدات سوءتين محل شهوت دی سوءتين محل د چا دی شهوت څه تچکولی ګناه ده او فخذین عورت خو دی خو محل شهوت نه دی ویږي په هوا کستا کونډه د چا سوءتين سره ولګیدل نو دې کې ایجان د شهوت او په منځ کې ستا فخذ د بل چا د فخذ سره ولګي اس ایجاد د شهوت نو چې هغه ممنوع دي د عورت هغه د سوءتين ته مراد دی ولې هغه محل شهوت دی او فخذین او رکبتین مسکول جایز دی حائل سره ځکه دا محل شهوت نه لري ایجاد شهوت نه راوړي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا عبد العزيز بن سهيل عن ابن مالك رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالنا عندها ولا تملا في كثيرا كما أقول النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وعلى حديثا النبي صلى الله عليه وسلم وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم غير المسح جائز للفخذ لحائل السلام ثم حصر الكزار عن فخذه وماذا تقوي كيف مسلم شريف في حصر نري ترجمة الباب كم لا لفظ رولي إن حصر غير اختياري حتى أني أقول من الرياض فكر نبي الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكريم قال اللهم أكبر خيرا خير منا لتنزل لتحت سنة وقع المسلمين قال حسنا وما قال قال عبد العزيز وقال وقع عبدنا والكريم يعني الجيش قال أو في زئته بما بيدي من فتح صدا عن وطن فزور عن وفق قهر وفزور وبدأ كلامي كيف بجنگ فتشو نو بعض قلاګانې په جنگ پته شوي او بعض بغیر جنگ ها دحیا کلبی رضی الله عنه یا نبی الله آخر مالک جاریه را کړه صابینا چې کوم خمس ته چې په زور باندې پته شي بیا خمس ته بیت المال باقي د باندې مینو مال راکا فقال اذا فخذ جاريه جنيه بدنا فخذ جاريه فاخذ صفيه بنت حيي ترشي ولي حديث شابه ورد کده هله صفيه بنت حيي دا سردار د قریده او د نذیر دا کدا د حيي ورته حيي د دوارو سردار او په کنانه واده هغه بل سردار دی لا تصطفى الا لك بلکې دې کې اختصار دی بل ذکر دې خفلا هغه چې په کار راو چې تاسو سردار ځان لکه کړی نو دې بل چاله ورکړه قال ادعوه أولا دل بها معها ثلاث زفينا فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم نظر دي لأنه كده صدق خرابا أو كده نظر كده جائزة ثم كده لا خدا داغي دفارة ندا دي دفارة كي پتاولو كي واقعي دا خم جنة دو فندا ما دا دروغ بيانده نچا دحية سروراني وما دا دروغ نيويلي نواتيو قتل شوي قتل نقال خذ جارية من السبي غيرها قال فآتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها قال ثابت يا أبا حمزة كن يدا نفسه ما اشتقها مهر سمر وقال نفسها آتقها ذلك وتزوجها دا نفسه عزاد والذي فإذا ورسوله فازدغيت مهر شكنا لكن مولانا سبتاسو تمارا أولي بستاسو يدي دا روايات بالمعنى ذلك اختصار لأن الصلاة لجدا أم المؤمنين دا أو كمن حيث ما ملكت يمينه يستاتي هذا ترى له حديث حتى إذا كان بالطريق جهزتها برابر کړي سفیر له داود بار عليه السلام ام سليم جهزت سمانا په ډولې کې خشته کې رسول الله مبارک یې دی جهز په دې نسبت ورته وایي فاحدثها ابويت سفيره نسبت له شپې نه د خیمه تا فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم وعد شوی تازه د واده زلمي
فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط النت عن سلمان دستخان يقول شاب تمر رولا أو شاب ولي رولا أحسبه قال قلت جاء ستوان رولا قال فحاسوا في الصحراء تكين عبد الله عليه ألوان رولا لبنوا ألوان من أملا بلا مزيدار ألوان ويا من أملا ما ألوان رولا يرى سبيشل ألوان بلوچستان ولا على ألوان أريوا أو من خوالة دو وقت هم يخور دونا قسم تقريبا لله وصاب بشان كنبي فحاسوا حيث بجول علامة زيدان أصل كده وخيارات دي مطلب ده كده انت كده الواغان كده ربنا نوم وانا اللي جالس تدور هذا كبر طالبان وسنجا है تاسو کې سجده کنه ته پر تدا تبرنا ها era pura خونه سبا کې څو کلوا والا یو پښې نه ټول مرکز الواغان نه مراد نه فرما الوازما الوا خوخي خدا سره رمنا اسمه د توي یریږه ما आवाज मजबूत करे बोल दगाने बखा بحاسو له حيث دي جوړ حيث یا ولوي دي جوړ کړه سمجه کړي واذا تكون كريهه ادعى لها نورنا کې دي کنه واذا تكون كريهه ادعى لها واذا يحاصل حيث يدعى جنده حيث قيمته الوي دا وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ندير شيء مسألة وثقة وشربون مسألة دي وثري ما بيدري والبس يوم كمان أنت تبصرنا بكشروب بيوكم جوت ما خلاص مناسبة أغلى تفخذ يختار شو أو زمان ركبة فاسترا جنگي دلا ما جوابنا للتوكل ها أو بسونا كأكرمي لو وارد جسدها في ثوب يوصابك معرض فجانا يوصابك مثالك يوغت قولوني مسار وطول وجودي بكي پڑتے پروادي ها وبه قال حدثنا ابو اليمان قال فرمان قال ونوي الزهري قال فرمان عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فلتفتح معه نساء من المؤمنات وتنبيعات دار دفاع غطى القرون والتواجد ځان ایران غفتون کې في مروتهن فقط قولونو کې ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد دا حدیث میں استدلال کی پیش کرے یا دیوی دیکھیں ما يعرفهن ما يعرفن من الغلط نشتا ما يعرفن من الغلط وکی نشتا فشهد معه نساء او نه دی کې دا غلط ذکر یصلي الفجر دی او ما يعرفهن احد ولی بچانه پیجندلې ځکه متلفعات في مروده او سند سونه مضبوط دی ابو اليمان حکم منافی مضبوط راوی دی شعیب توغرا او زهری توغرا او عائشہ تاسو پوهیږئ نو هغه کې ایوب راځي تاسو ما ویلو هغه مخکې کې ایوب سختیانی دا د ایوب سختیانی خپل زیادت کړي مدرج دی او که مدرج کنا یا معلل دی روایت دی یو قوی چې متلففات فی مرودهن لفافه غټ صادر ته وي او بل قوی ما یورث من الغلس چې دا نو غاری نه بیا خو فسرنا ورته څه نه پیږي هغه څه پیدا ده نو یا به مدرج درازي نه د غلط قید لګي او که مدرج نیک دی نو بیا به د حدیث اوله وخت تعارض راځي او د څور پسې شه یو سړي توبه کړو باغی بوټي وي او بوټو ته نظر شو مونږ نه پاتې دی البته د داسې سید نه رضا ساتي چې خشوع خضوع فوت کوي داسې سید نه رضا ساتي چې خشوع خضوع دا هغه صوبه ده چې دنه تو دو بوټي ته خیال شو حديث وين كلام بتاعكم ها منذ في كمبل كلا اعلى من بوتي غلا نظر في اعلى متنظره ولما انصرف قال اذهبوا بخميستي فكمبل زما چې د ابو جهم دا ولا اصل کې ابو جهم دو صادرونه راوړل یو ساده بوتي پینو غلا یو ګلدار دا ګلدار نبی رسول الله له صالح ذات تفریح او دته چې خشتای نبی رسول الله چې منځ له ګلون ته نظر شو په هغه وخت خو خو پوتې بدا ابو جهم ته یو څه او ساده کمبل راوړل ها واتوني بامبجانيه ابي جهم انبجانيه
ساده کمبل ته وایي چې بوټي کې فإنها دې صدر الهتني غافل کړ مالا آنفا اوس عن صلاتي دمونځ نه یعنې دمونځ د خشوع خضوع نه مولانا صاحب خو دمونځ اعاده ونه کړه نو پته ولګي چې مونځ سره صحیح دی اعاده ونه کړه مونځ سره صحیح دی او بل صحابي دی ولېږه دا خو پکې خامخا مونځ کوي خو چې کوم شی خشوع خضوع فوت کوي ځان ساتل چې مکروه تنزیهي دي ځان ساتل چې اولاد دي د هغې استعمال مکروه تنزیهي دي او په خشوع خضوع نه علاوه د مونځ ټول هیئت ته بدلوي دا مکروه تحریم دي قال هشام بن عروة عن ابي عائشه قال كنت انظر الى عدمها قلت ما كان كمان ذكر يا ريكم چې ما يفتن اوس پر د خشوع پوسا يا ريكم ان يفتني چې ما مفتون نه کیږي سبا د 2-3 رکعاتونو نه کې مشکرا نشي یو د څلورو نه کې د 3 نه کې مشکرا نشي پرې يا ريكم قرآن ته مزيل لري خبري معلومه شوي یو دا چې کوم شي مفوض د خشوع خضوعي داغي نظام ساتل اولاد او د استعمال مکروه تنزیهي شو او دا ابو جهم دی یو ابو جهان دی چې په نبی رسول الله سلام ټولو او هغه او تیمم او جواب ورکا هغه ابو جهان دی او دا ابو جهم دی ښا بل چاله دغه ورکول هدیه ورکول او کله چې هدیه کې نقصانی هغه واپس کول بدلول دا معلومه شو اوس مولانا صاحب چې کم څه دی وخت په نقصانی نه او مستقبل کې ته خوف تلاغین رمضان ساتل لکه یریګل الله چې ایفتنه نو هغه صادر چې واچي نو چې مخکې جانماز دی پروت یو باغی بوټي شي وغه تر وته نن سمادم جانمازونه ګوره هغه خشته جانمازونه او ګلدار او بوټو والا چې تم نو سکینو او بوټي بشماري هغه خپل نن نو دا جانمازونه استعمال جایز خود دې کې لږ احتیاط پکار دی مخکې په صادر کې وځي رومان کوي او بالخصوص هغه جانمازونه چې باغې د بیت الله یا د مسجد نبوي نقشي هغه نه ته جنت کوي مولانا صاحب هغه د بیت الله نقش دی چې نقش دی او د نقش خلک هم احترام کوي نو چې څنګه منځو کې نو مقعد هغه د پاسه کې د مسجد نبوي دا هغه نقش ته پاسه راځي او بل چې په مانځ کې هغه ته پورا توجه او څه د سره ده ساده جانماز استعمال لري پاسه په ساده او بیا د دې نه بل مخ کې داشي یا هغه محرابونه چې په محرابونو کې دا ګل کاری شي استوای دا محرابونه خشوع خضوع خو ته کې مونږ نه ټول تبع مونږ لا ختم شو پتم چاته لګي سوره کار او اششو کې ځان ته خلک ګوري مخه خو چې داسې محراب کې ولر دي شیشه لګېدلې قسم دې زما په کې خپل ځان ته خیال شي پاتې شو لاندې قوم یو بل ته جوړ نو دا ولې دا فتنه کې خلک ځان مبتلا کوي دا جمعات ډېر لپاره چې ته خشته کې خولې کې او قدی لپاره چې ته عبادت وکړي نو چې کوم حسن او قدر د عبادت د فتنې ذریعہ کې یا د خشوع خدا د تفویض ذریعہ کې نو یو مشکل خشوع خدا پوښتنه بلکې د پوښتنه بلکې موږ ته راځي جمعات ډېر لپاره چې بس صرف دولې کې کړه مازه لپاره مزاجهم عامره وهي خراب من الهدى قیامت بناو کې او نه خدا مساجدهم عامره خشته او خوبصورت وي هي خراب من الهدى هدايت پکې نه هله په فخر کې دا خشته جمعه ډېر کولې جمعه ډېر مزه او دا به څوک چې تهجد پکې خلک کوي نو دا محراب باندې اوس براشي امید یا نه قرامه کې روایت ده هغه چې دې ته لپټا چول لري کوي فإنها لهتني عن الصلاة يا عمي دې مانځنه غافله زما خلاف شوه کومه یو په هغه ثوب کې چې مصلب دی د صلیب صلیب داسې نشانه دا صلیب نشانه دی وی عیسی علیه السلام په صلیب کړی دلته ورسره تاړو دلته خپې دلته لاسونه واچو نو دا عیسایان د صلیب عبادت کوي لګیا د صلیب عبادت کوي نو دیو پجامو صلیبونه لکه موږ چې پجامو باندې یا په صادرونو باندې د بیت الله راځي هغه کې دا صلیبونه نو که پجامه مصلبو او یا پکې تصاویرو نو څه حکم لري زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فریض او د امام شافعی سے فریض باندې مکروه دي تصویرونو والا جامه یا مصلب جامه کې موږ کول تدي مکروه او تحریمی ګوري چې ما وی مکروه زموږ په طریقې کې مراد نه کار هیڅ تحریم او د امام احمد بن حنبل فریض لا تصح الصلاه فيها
موږ پکې بالکل صحیح نه او د مالک سے مذهب ما وختي وي هغه دلته دی چې کوم دې پکې او کو وخت باقي اعاده وکړه او کو وخت تیر بیا اعاده ضرورت نشته څنګه بشي زمون پنځ او د امام شافعي سے پنځ تصویرونو والا بوټي نه زیرو تصویر دی دا بوټي نه د زیرو تصویر یا صلیبي پکې باغ کې موږ کول مکروه تحریمي او ته خارج د وجه نه راغلي بس خارجي شرط کنه دا بوټي خارجي شی نو اعاده په نشته او ګناګار شي او پنځ د امام احمد من صحیح نشو پنځ د امام مالک منذ کدی په وخت کې راته یاد شو او اعاده او په وخت د ندی شو اعاده نشته نقصان منځ وکړ او مولانا صاحب دا هغه صحیح چې پجامه تصویر په شکل کې او کته تعظیم دې صلیب لور کې او موږ پکې کې بیا کفر دی درکو کته صلیب په دې خیال پجامه باندې کې چې دا څه دی لکه څنګه عیسایان تعظیم ورکړي هغه څه تعظیم ورکم یا کفر دی یا کفر دی مولانا صاحب لکه مخکې ستاسو تصویر پروت دی او ته په دې خیال هغه ته موږ کې چې دا زه هغه څه کوم لکه څنګه اندوان د بوتانو تصویرونو عبادت کوو کفر دی او کله نیت کینی نو مکروه دی تحریمی مخکدا النفس الصلاه دې کې ګوره د مجمل پر او زکات چې په دې روایت کما ينهى عن من ذلك دینه منع شوی دا شابه حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو العزيز بن سعيد عن انس قال كان كلام عائشه یو لپټه ودا عائشه پرده کړه باقي جنت ته خپل فقال النبي صلى الله عليه وسلم امي دې کده موږ لپټه دې ذکر لپټه هذا بين ولا تصاوير وطارد في صلاه يقول حكم دلري والد هغه تصاویر امراغل او پکې مستلبه کوته چې عائشه ولا شو نو خبر لا نه خبر هغه لا خیال چې مستند تصویر به حرام هغه لا خیال چې غني استعمال به حرام دا خو یو ځل او فرض کړی نه دی او بعض حضرات وی چې تصاویر نه دیو تصاویر نه مراد خوش دي مراد څه مراد دي کله چې بیا مراقبه تبات کوي نشتا دوسر پسې او کته چې دي کو تصاویر او په دې کې مصلب قران نه لري چې قیاسا ثابت ده ابي موږ ثابت قیاسا مخکې دا باب من صلى في فروج حرير فمن قام وبه قال درې خمس صوبه کې دي موږ درې خمس صوبه استعمال والغنا دا او کوم جایز دي او مالک ته ګورو مخه خبره کوي وقت وو اعاده او وقت نو شابه تیرو اعاده استبدال دار او احمد ابن حنبل سوي نسي او زمو په مکروه ده مخکې ګناه دی وشو مصطفی شو حدثنا علي عن يزيد عن ابي سعيد عن عمرو بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم فروجم يوم قسم خاص قباضه دريقمه بيا استلا فصلى في ثم انصرف فنزعنا كان شديدا زرع واستلا صح لك كارث لكن شيء بدي غير ولا ينبغي هذا للمتقين الک دا منځ د خم کې ګناه ده حرام دي ولې پکې منځ کو نو بعض علما وی دی وخت دا حرام نو د بد ادا حرمت ده چې کوم وخت ټول منځ کو نو حرام نو دی وخت وتعالى دا اوه چې وباسه حرام دي نو کل کاری وستلا لیکن دا جواب کمزور دی ښا دا قبل الحرمت خبره ده کدا څه ونه لا ينبغي للمتقين بنه ویلی بیا به څه ویلی لا ينبغي للمسلمين دا د حرمت نمخ کې نبی اسلام هغه چیزونه جرست حراميږي ناغه سره کراهیت راغلي او مخ کې به وت خیال نو چې دا درې خموله مخ کې به خیال نو یا دا خیال نو چې دا غني معمولی دی سم دي مانځي چې پورا خیال راغی شابه دا په احمد رد شو او په مالک هم رد شو ځکه عليه السلام د دې مون اعاده نه ده کړې خیر هغه ته جواب کوي هغه به چې دا هغه وخت چې دا لا حرام مخ کې دا وبه قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا جوړه اصل کې دې روایت تعارض لري یو ځای کې راځي یاکم الفم وتا سرور نظام ساتي دې کې تشبیه د خلو سره او بل ځای کې راځي چې نبی صاحب په سره جوړه کړی دی نو ما تاسو ته کړی یا خدای ګورو دی منی دي چې ناره سره کوي او یا ویلو چې د سره نه مراد دلته کې نفس هغه سرن د خلو تشبیه ولا نه دي سره خامتا ده چې دې سره خامتا بعضی سرق وتلی سرنی راځي بل ما تاسو ول ویل دي ځه او بس اشاره عن ابن ابي رحمه الله عليه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس شباب ان انا ورايت بلال اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت الناس ينتظرون
يبتدئون ذلك الوضوء ما أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدن يده وعمله ثم أخرج بها أخذ عن أنها خرج لها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعودة حمراء. أنا ذم يريد فأمسانا غتي دنيزين وليهم. مشمرا أو مشمرا ده إذا لنجي كليو دقيتونا صلى بالناس ركعتين ورأيت الناس يمرون بين يديه ومناسبة سلة حمراء كده وما نصدقه حديثنا قول لي مسألة ما بيستدل ما كتير شبه بس زمون په علاقه کې وړو تقریبا ولا دیش کې د غیتا ګړې ګړوي نه ورکوټ دیش کې تا ګړې وای وجه تسمیه ما په خیر ګړو کې جگہ دا ما ځان نه جوړ وګت کمیس کې بغیر د سراویل نه بالکل یا ورا کې به پرتوګه یې کې ورا ته پټي نقشونگار صوب کے سوا دیوار پر بھی کمرے آس پاس کے مختے ہی نقطہ ندی دا کمیس لاندے پا بنین وغیرہ یا پا جیب کی دا مرغے یا دا انسان تصویر قشے ندی جی کنا یا محترم شے لکا نقش قابل احترام ندی تو اگر مسولہ پر نقش کعبہ ہو تو اس پر بیٹھنا کیسا ہے نو ما ہوئی کہ ما خود دا تدوی چیرا نقش دا دے نقش د شي احترام پکار دی یو شي خلک دا چې ستاسو د استاد تصویر وي یا د پلار تصویر وي نو نقش خلک احترام کوي کنه او د خلکو نه احترام کوي د دې نقوش د سم د دې پنځه صفحه پنجاب کې خلکو کولونو کې لګولې پنځه هغه په پنځ تن پات نبی علیہ السلام فاطمہ علی حسن حسین دا شیگانو لگولی پٹکی مبارک کے سو پٹکی بے چاو پہلے نم دے چولے پٹکی وہاں معمول کے پٹکی ہو پتیوں کا حکم دے پتیوں باندے وہ لباس پٹ سے خدا ضرورت توجہ نہ جائز دے اور بے ضرورت کو تکبیر کافران سردن جماعتوں کی ٹوپے پرتیر او خلق سرطور جماعت تزیہ پسری دا پسر نہ کہے کہ من مکروح ہے دا جماعتوں کی جگہ میں ٹوپے پرتیر دا خصوصیه به بدله کې راځي چې موږ مکروه ده یا بدله هغه ته وي چې په عام مجالسو کې خلک ځان ساتي نه استعمالي نو دا ټوپه ته په سر کو چې واده په ټیګل کړي دا کوم داوا ده اوکے تاسو خبره کوئ چې دا ټوپه د میزو یا د آشنا شکرې د پلاستیک دا په سر کو چې واده په کې شي نه والله که کور ته لاړ او خدای په سر کې دې نه مخ پړ یا دا کوم نه دیوا نو دې کې خدای ته ودرېږي دا مکروه ده ورپسې